په کابل ایرپورټ کې افغانان د امریکایانو جز ته ختلي وو چې څه کسان په وزرو باندې ناست وو، څه کسان د ټرېنونو شاوخوا کې سیفټي وو هغې سره ناست وو چې دغه ډېر کسان د امریکې ته ورسېد او ډېر کسان د دې نه په لار کې پرېوتي وو چې د رپورټونو په وینا باندې چې د سلو نه سوا کسان په قسمه قسم هېوادونو کې پرېوتي وو، خو تر هغې کسانو تر اوسه پورې پته لا نه ده لګېدلې. راځه مینهواله چې نور هېوادونه د دغه خلکو په اړه باندې څه ویلي دي، ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. نو تاسو ته یاد وي چې د کابل په میداني هوایي میدان کې د امریکې جز نه افغانان راتاو شوي وو، غوښتل چې موږ هم امریکې ته بوځي، خو هغوی پې مرسته نه ده کړې او سمدستي کسان یې کېنولي دي چې په دغه کې ډېر کسان د جز وزرو پورې هم نښتي او څه کم ټیم چې د پایګانې دي دغه پورې هم نښتي چې چاته په کوم ځای کې ځای میلاودو هغه ځای کې به ناست وو، خو عزتمن دغې نه ډېر کسان په دغه ټیم کې هم راپرېوتل او دا هم ویل کېږي چې د سلو نه سوا کسان په قسمه قسم هېوادونو کې راپرېوتي دي، خو تر اوسه پورې د هغه کسانو پته لا نه ده لګېدلې ځکه چې ډېر کسان بېدرکه شوي دي او د مور او پلار سره په رابطې کې لا نه دي. نو هغه مور او پلار همدغه وینا کوي چې زموږ زامن چته کې په لار کې پرېوتي دي او عزتمنو کم کسان چې نښتي او هغه کسان رسېدلي دي، خو قسمه قسم هېوادونو والا قسمه قسم ملکونو والا ورپسې همدغه شانتې خبرې هم کړي چې دغه کسان په ځان باندې تنګ وو، د دغې د وجې نه یې د ځان مرګ ته هم غاړه ایښې وه. هغوی چې ځان په خپله باندې وژنو، د دې نه ښه دا ده چې دې پسې شو یا به وبرسو. مینهوال داسې خلکو په اړه باندې ستاسو څه خیر دی، حتما راسره خپله رایې لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ. زموږ د څه عزتمن تر نن زه خبر د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان وه چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.